الله الرحمن الرحیم ګران مینوالو زه یم ستاسو قربان ناصر اقبال تاسو ګورئ نیو پیغام ډاټ کام د خپل قیمتي وخت نو وخت ویستو او دلته راغلی بیا په دې کې وسو 2018 کې الیکشن را روان دی زه به دا خبره وکړم چې کله چې بلدیاتو کېدو او زمونږ د دریو پارټیانو اتحاد وشو سی فرقي اتحاد جی زمونږ د جمعیت علماء اسلام د پاکستان پیپلز پارټي او د نیشنل پارټي نو چونکې دا په ټوله صوبه کې شو نو د هغې صوبې د مشرانو د وینا مطابق دا موږ په اضلاع کې هم دا اتحاد وکړو چونکې د ډېره حده پورې کامیاب هم وشو خو بیا داسې څه مسلې پکې رالې په ځینو یونین کونسلو کې چې هغې کې زموږ اتفاق رانغی او د هغې د لاسه زموږ پروګرام لږ ګډوډ شو به هر حال د هغې اتفاق په ذریعه باندې او د اتحاد په ذریعه باندې بیا هم تاسو ګورئ چې زموږ د تحصیل بابوزو کې د دونه پی ټي آی په دې هوا کې او په دې دونه د هغوی په صوبایي ګورنمنټ کې د تحصیل بابوزو ناظم هم زموږ د سی فرقي اتحاد د نیشنل پارټي دی او نایب ناظم ورسره زموږ د جمعیت علماء اسلام داسې د تحصیل چارباغ که تاسو وګورئ نو ناظم زموږ ناست دی نو دا د هغې د اتحاد نتیجه وه پاتې شوه دویمه خبره کومه چې تاسو دا خبره کوئ چې د را روان 2018 الیکشن په حواله باندې زموږ به څه لایعملي زه به دا خبره وکړم چې ما ته خو اکثر ډېر ملګري وایي چې ستاسو څه پروګرام دی ودرېږئ به که نه به ودرېږئ نو جمعیت علماء اسلام واحد داسې یو جماعت دی چې په دې کې خانیزم نه چلیږي په دې کې ډلې پرې نه چلیږي دا د عالمانو جماعت دی په دې کې ټول علماء کرامي غټ غټ شیخ الحدیث پکې هره خبره په اتفاق باندې یو فیصله کېږي زموږ یوه شورا ده مجلس شورا ورته وایي نو که یو سړی ډېر وایي چې زه الیکشن ته ودرېږم خو د هغه په لاس کې دا نشته دا باقاعده شورا ده نو زه به دا خبره کوم که په ما کې صلاحیت او په ما کې جس او زما د مشرانو په ما باندې اعتماد وسنګ چې دا په ما باندې دی انشاءالله چې هغو ما ته وایي چې ته ودرېږم نو زه به د هغو نه انشاءالله بیا نه شاته کېږم اعجاز خان بالکل په دغې علاوه خبرې کوو خو اوس موجوده وخت کې د پارټۍ پوزیشن تاسو په څه نظر ګورئ چې څنګه زموږ په دې سیمه باندې که موږ مختلفو ګورو جماعت علما او د جماعت اسلامي چې کوم اتحاد او نیوکلین سوی په دې علاقه باندې شو بیا داسې د ان پي کوم اقتدار چې بیا داسې د پی ټي آی آیا آینده پوزیشن ته په څه نظر ګورئ دې کې دوه خبرې دي یو خبره دا ده چې په 2002 کې چې کله ایم ایم ای جوړ شو هغه چونکې د ټول پاکستان په سطح باندې او په صوبه کې هم کلین سویپ کړی بلوچستان کې هم زموږ حکومت راغلی او مرکز کې هم زموږ مولانا صاحب په اپوزیشن کې ناست خو زما په خیال دی اردو خبره په هغې باندې بیا پاتې شو نو اتحادونه زما اندازه داسې ده چې په راروان الیکشن کې به غټ اتحادونه کېږي خو د جماعت اسلامي په حواله به دا خبره وکړم چې اکثر دا ملګري وایي چې د جماعت اسلامي به ستاسو سره اتحاد کېږي که نه کېږي زه صرف دا یو خبره کول غواړم چې هغو د اوسه پورې په صوبه کې د پی ټي آی سره ناست دي او بیا په عین موقع کې هغو دا خبره کوي چې او مونږ ایم ایم ای جوړو او ستاسو سره اتحاد کوو زما په خیال دا خبره غلطه ده ځکه 15 کاله به دلته کې وزارتونه او مراعات خوري او بیا 15 کاله بعد دا ټیک نه ده د هر شي خپل یو طریقه کاري دا بلدیات رالو په کار دوله دا چې دوی زموږ سره په دې کې ناست وي زموږ سره اتحاد کړی ایډجسټمنټ په شی نو دا به یو پړوی مونږ ښو دی او د را روان غټ الیکشن لپاره نو چونکې زما خپل سوچ دا دی چې د هغو سره په موجوده وخت کې زموږ داسې څه چانسز نه جوړېږي چې اتحاد دې وشي او نورو اندازه داسې ده چې کوشش به کوو چې اتحاد وشي او که اتحاد هم نه شي زه به یو خبره وکړم ستاسو د چینل په وساطت باندې نن سبا جمعیت علماء اسلام په داسې یو پوزیشن کې دی الله پاک ولې داسې یو مقام ورکړی دی چې هغه تاسو ټول په دې میډیا باندې هم ګورئ یو ترقۍ باندې روان دی زمونږ په را روان کال کې د یوم تاسیس په نوم باندې د جمعیت علماء اسلام 100 کاله پوره کېږي 3 ورځې اجتماع به د اپریل په میاشت کې په 7 8 او 9 تاریخ باندې نو ان شاء الله تعالی هغې کې زمونږ مشر حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دا ویلي دي چې زمونږ ټارګټ په 1 کروڑ کسان 1 کروڑ کسان به ان شاء الله او موږ چې مشران کومه خبره کوي ان شاء الله هغه موږ پوره کوو بیا که تاسو وګورئ په 2001 کې دیوبند کانفرنس شو هغې کې زما په خیال 20-25 لاک خلک راغونډ شوي په هغه وخت کې دا لوی خلک وو نو
هغه دیوبند کانفرنس چې دومره په ګڼ تعداد سره وشو، د هغې نه بعد بیا یو ماحول جوړ شو او MMA جوړ شو او بیا تاسو له مخې وایو په صوبه کې حکومت هم راغی. نو زه دا خبره کوم چې په 2017 کې دا اجتماع وشي که خیر انشاءالله، او موږ خپل د قوت یو مظاهره وکړو او دې له به د حرمین شریفین امامان صاحبان هم راځي. دې له زموږ د ټولې دنیا کې چې څومره د جمعیت علما اسلام ستر مشران دي هغو له موږ مطلب دا مولانا صاحب په خپله هر ملک ته تللی دعوت یې ورکړی، دا مشران به هم راځي او زموږ مرکزي لیډران مشران به هم ټول او صوبایي قایدین به هم ټول. نو موږ د خدای نه دا امید لرو انشاءالله دا اجتماع چې وشي نو دا زموږ د دې الیکشن دپاره مین تیاری ده او د هغې نه بعد به انشاءالله تاسو به وګورئ ماحول جوړ. سره زموږ کوم ستر مشر اجاز خان چې موجود د هغوی خیالاتو کوم اظهار شو تاسو واورېدو چې انشاءالله په 2017 کې کم اجتماع چې نو هغه به زموږ د را روان د 2018 د ګټې زیری راوړي چې په هغې کې به 1 کروڑ نه زیات خلک په دغې اجتماع کې انشاءالله هغو دا تمه لري چې شرکت به کوي. ګرانو مینهوالو خپل قربان ناصر اقبال له اجازت ورکوي. د الله په امان.